دا حل دی نو داسې قمقل شی نه استادان کړي دي نن سبا په دې سکولونو کې چې د ټول سکول د ټولو خلکو په مخ کې د ماشوم دغسې بې عزتي وکړه. دا ماشوم غریب په کلاس کې فیل شوی دی نو دې کمقل استاد ویلم د داسې د استاد د نوم توهین دی دی داسې په خندا خندا او د جهالت په دې انداز کې د دغه ماشوم بې عزتي کوي کل عام اعلان کوي چې پلان کې فیل شوی دی. نو ګوره استاد خو هغې ته ویلو چې کله په یو کلاس کې ګړۍ دا ساعت چې موږ تاسو ورته وایي دا ورکه شوله پټه شوله نو استاد څه وکړه ټول شاګردان چې د هغې ته اعلان دا وکړو په کلاس کې چې ټول ماشومان سترګې پټې کوي او زه به تلاشي اخلم چې دا ګړۍ له چا سره ده. نو استاد چې دی راولګېدو په ټولو شاګردانو باندې سترګې پټې کړې او د یو تلاشي اخلي او ګوري چې دا ګړۍ دا ساعت چا پټ کړی له چا سره دی. نو یو شاګرد یو طالب علم پکې داسې راووتلو چې هغه ګړۍ هغه پټه کړې وه د هغه د جیب نه یې راویستله چې کله یې راویستله استاد مخامخ راغی اعلان یې وکړو چې اوس سترګې کولاو کړي د چا چې ګړۍ وه هغه ته یې حواله کړه. نو په دې کې وخت تیرېدو او یو زمانه داسې راغله چې دا استاد بوډا شوی او دغه شاګرد چې دی دا غټ شوی او ښه مزېدار په یو ښه غټ ډیوټۍ او غټه نوکرۍ باندې هم لګېدلی و. نو دغه شاګرد لاړو د خپل استاد ملاقات ته چې کله د خپل استاد ملاقات ته ورغلو نو چې کله خپلو کې سره تعارف وکړو چې ستاسو شاګرد ما داسې وشو یو ورځ داسې قیصه شوې وه او ما په کلاس کې ګړۍ چې دا ورکه شوې وه او هغه ګړۍ چې د تاسو په دې طریقه باندې تلاشي اخیستې وه بیا هغه ګړۍ چې چا پټه کړې وه نو هغه زه ومه یعنې خپل ځان یې د استاد ته ورپېژندلو. نو هغه استاد چې دی ورته وایي چې بچې زه به تا څنګه وپېژنم او ورته وایي چې استاد هم تاسو زما د جیب نه راویستې او تاسو زما نه دا ګړۍ برامد کړې وه زه هم هغه یم. ورته وایي بچې زه استاد ومه ما ستاسو عزت نفس دا نه مجروح کولو تاسو ما ذلیله کولی نه ما ستاسو تربیت کولو په کم ټایم چې ما تاسو ته ویلې چې سترګې پټې کوي په دغه ټایم ما خپلې سترګې هم پټې کړې وې او ما ته دا پته نه وه چې ګړۍ له تا سره راوتلې وه که بل سره خو ما دا ګړۍ راواخیستله او تاسو ته مې ویلې چې سترګې کولاو کوئ د هغې نه پس ما هم سترګې کولاو کوي او هغه امانت مې هغه د چا چې و هغه ته مې حواله کړو. نو د شاګرد ډېر زیات وژړل چې ښه استاد تا زمونږ د عزت دومره خیال ساتلی و. نو استادان هغه و تربیت هغه و نن سبا دا څه لنډران منډران یې په دې سکولونو کې راغونډ کړي او استادان یې جوړ کړي د هغې خپله تربیت نه شوی نو د شاګرد به څه تربیت وکړي. چېرته چې ګوري په سکولونو کې بالکان ګډوي چېرته چې ګوري جینکۍ به ګډوي او چېرته به پې ټپې وایي او چېرته به پې لطیفې وایي او چېرته پې د استادانو پېښې کوي. زه خو دومره سخت دي مایوسه کړی مه دي نن سباني ټیچرانو چې وایي دا استادان چې دي وایي دا معماران وطن دي بلکل 100% خو دا استادان نه دا کوم چې نن سبا راغونډ شوي دي استادان زمونږ مو قسم دی په دې روژه کې زما استاد وفات شوی و د روژې نه مخکې زما د سترګو نه اوښکې روانې شوې وې ما خپل ځان او خپل جذبات نشو کنټرول کولی. ما سره چې نن هم استاد میلاو شي زه حیران دی چې زه اوس په کوم انداز د ده سره میلاو شم یو قسم ګبراهټ محسوسومه. استادان خو هغه استادانو. نو لهذا دا ویډیو د استادانو دپاره د خپلو شاګردانو د عزت خیال وساتئ د دې د عزت نفس خیال وساتئ دوی به مایوسه کېږي نه ته سوی د ماشوم د ده تربیت وکړو. طریقه څه ده بهترینه طریقه دا ده چې کم کسان پاس شوي د هغې رزلټ ولګوه کم چې فیل شوي د هغې رزلټ هم مه لګوه یاره وایي د دې په رزلټ کې څه مسله راغلې ده او دا دې بیا دفتر ته راشي دې ته به موږ خپل رزلټ ورکړو دا طریقه ده. او بیا چې هلته درته راشي هلته یې مه مایوسه کوه هلته یې مه ډزوه هلته ورته ووایه ورته بچې خیر دا کال غفلت شوی و چې هر څه شوي و راتلونکي کال ته تیاری وکړه چې راتلونکي کال د دې نه ښې نمبرې واخلي او ښه پوزیشن سره مخکې لاړ شي. نو دا ماشوم د ده ته تربیت وکړو دی به د ده جذبه تا راوچته کړه دی به را روان کال دپاره محنت کوي او چې تا ورسره دغسې عمل وکړو ذلیله دې کړو دی را روان کال په کلاس